یو بادشاہ خپل وزیر ته وویل چې ما د پاره نن د ښکار غوښه پکار ده. د ښکار غوښه راوړه، خو دا مې واوره چې ښکار وکړي په هغې کې چې کومه خوندناکه تیکه وي نو هغه وریتکه او مالی راوړه. او وزیر لاړو، وزیر هم پوه وزیر و، دا زمونږ د پاکستانیانو غوندې کوسه وزیر نه و، عقل یې لرلو. هغه ورځ مې یو وزیر نه تپوس وکړم دا جنیجو څه هوښیار سړی دی؟ جنیجو پېژنئ؟ ما وی وزیر صاحب دا جنیجو څه هوښیار سړی دی؟ ما ته هوښیار نه دی، شریف سړی دی. هوښیار نه دی، وی شریف سړی دی. نو زمونږ غوندې نه و. دا هوښیار وزیر، قابل او ذی فهم او ذی هوش وزیر، لاړو ښکار یې وکړ او دا ښکار ژبه یې ورېته کړه او بادشاه ته یې راوړه. نو بادشاه ورته چې په ښکار کې ښه تیکه ده. اوس ښکار کې خو وزر وي، پتون وي، سینه وي، کلیجي وي، زړه وي، خوندناکې تیکې پکې دغه وي. وزیر ورته ویل صاحب په خدای قسم چې په ښکار کې د دې نه ښه تیکه بله نه وه، د دې ژبې نه ښه تیکه بله نه وه. وی ښه ده، سبا به بیا ښکار کې او چې په ښکار کې کومه خرابه تیکه وي نو هغه وریتې او ماله به یې راوړه. وزیر بیا لاړو، بیا ښکار وکړو، بیا یې وله ژبه وریته کړه او راوړه. بادشاه ورته ګوري چې اوس دې په سولی خېجو. پرون مې چې درته ویلي چې ښه تیکه پکې وریته که او مال یې راوړه نو هم دې هم ژبه راوړه، او نن مې چې درته ویلي چې خرابه تیکه پکې وریته که او مال یې راوړه نو هم دې هم ژبه راوړه. وزیر ورته وویل بادشاه قبله عالم د سر سلامتیا غواړم، په خدای قسم که ښه شی دی نو هم دغه ژبه